ګرانو کتونکو علف خان شیرپوی یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی او په څنګ کې مې ناست دی چیرمین فضل خالق بابا خیل. ګرانو کتونکو زه چې کله په دې لار ځمه نو بابا خیلی ته راځمه، خلک چې پاک نظر ګوري او څنګه خبرې کوي، خو حقیقت درته دا وایم چې څومره پورې منګه لیدلي دي د ډېرو کونډو رونډو غریبانانو کار هم پې کړی دی، خدمت هم پې کړی دی. په یونیورسټۍ کې چېرته دلته 400 کې مسله راغلې ده، اشفاق خان دی هغه ته م ویلي دي، کار یې پوري خل کړی دی. په عبدالولي خان پوهنتون کې څه مسله راغلې ده، د ده رونه چې کوم دی نو هلته کې دي، کار هم پې کړی دی. بیا ناظم صاحب دا چې ناست دی 4 پیرې د یو علاقې منتخب کیږي ناظم، او بیا په هغې کې په آزاد حیثیت باندې، یعنی تاسو خو شاته ګورئ نو دی د عوامي نشنل پارټۍ هغه دیرینه کارکون دی، د دوی پلار نیکه د باچا خان، بیا د ولی خان، بیا د اسفندیار خان، بیا پکې اوس د ایمل خان. خو کله کله ټیکټ چېرته ورنه کي نو پارټۍ کې خو دویم ګروپ ومي، نو ناظم صاحب بیا هم ولاړ دی او د خپل کلي علاقې په اعتماد کړی دی. اوس یو سړی وایي چې ناظم صاحب کردار داسې دی یا د دې خاندان کردار داسې دی، نو دغې سره زما کار نشته، خو زما دې سره ضرور کار دی چې یو سړی په 3 پیرې په آزاد حیثیت په د علاقې خلک اعتماد کوي، ووټ څوک د چا نه په زور نشي اخیستی، سوال نه پیدا کېږي چې په زور یې والي، او چې کله ووټ څوک اچي یو دغه بکسې ته ځي نو پته یې نه لګي چې چا ته ووټ واچو، نو په دې خاندان باندې بیا د خلکو اعتماد کړي. بیا زه کتونکو دا دفتر کې د ناظم صاحب ناست یم، هر وخت دلته کې خلک راځي مسلې وي، نو دې واحد دا زه یو دفتر وینم چې فریزر پکې دی، په فریزر کې یخې اوبه، پیپسي، هر یو څیز میلاویږي. شاته چې ګورئ دا اشفاق خان خو تاسو د تصویر کې ګورئ دی د خپل وخت چې کم دی نو د پبلک سیکورټي کمیشن چې کم دی نو 400 چیرمین پاتې شوی دی، دا الخاج فضل مالک خان دیرې دا د دوی والد صاحب دی، او دا چې کم دی نو تاسو ګورئ ډپټي سپیکر تحصیل کونسل 400 پاتې شوی دی فضل خالق خان. دا تصویرونه چې کوم دي د خپل وخت محمد خان سره، اسفندیار ولی خان سره، ایمل ولی خان سره، بیرسټر ارشد عبدالله سره، داسې چې کوم دی په دفتر کې د دوی هغه ټول ارڅه دي. زه به مختصرا خبره ترې کوم، خو دې نه علاوه روغې جوړې په هغې کې چې دوی کم کردار دی، نو دا یو ډېر مهم دی د 2 کسو کور روغوله. ناظم صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو مصروفیات دي، خو نن مې ضروري ګڼل چې څو خبرې د سره وکړم. په دې لومبي مې پېږې په آزاد حیثیت باندې د دې خلکو اعتماد دوی خلکه تړیمه او خلکو سره ظلمونه هم کوي، نو ما خو چېرته نه لیدي چې په زور چا د چا نه ووټ اخیستی دی. الف خان روره د ټولو نه خړومبې السلام علیکم. د ستاسو د راتلو د ستاسو دا دونه قیمتي وخت زمونږ دپاره راکول دا ډیر ماته د اعزاز خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده. په الله ګران شي، خوشحاله اوسئ او د ستا ډیره مننه. دویمه خبره دا ده الف خان روره، کله چې ما په 98 کې ای پی سی کلیر شوه او زه فارغ شوم، فارغ نوم خو مخکې سبق به م وي، خو ما ته والد صاحب د پلوسې نه زه د زکات چیرمین دلته نه منتخب شوم، ای پی سی نه پس چې څنګه ای پی سی زما کلیر شوه نو تقریبا 2 میاشتې پس 3 میاشتې پس زه د علاقې مشرانو د دې ځای نه د زکات چیرمین منتخب کم. ما چې کله زکات چیرمیني یو کال وکړه، ټول ممبران مې راوغوستل او یو اسټالمنټ د کم چې د غریب عوام د کونډو د رونډو ما یو اسټالمنټ واغشته او ممبرانو ته مې چې راشئ او وګیله مې ورکړه او دسخط یې مې ترې واغېشتې او ما ریزاین وکړه. ما وی زکات نشم چلولی زه، خو هر یو سړي ته مې خپل حق ورساو. 2001 کې په ړومبي ځل باندې 2001 کې زما عمر ډېر زیات کم و، په ړومبي ځل باندې زه رووتم د آزاد حیثیت نه او زما چان نشان و، او زه د خپل پلوسې عوامو ډېر مینهناک پلوسه او نیسته زما یونین کونسل دی، د دې ځای خلکو زه ډېر بری لیډ باندې پاس کړم د آزاد حیثیت نه. څه نښه دې واغټې؟ چان. او چې زه پاس شوم زه د تحصیل کونسل ممبر جوړ شوم. چې جوړ شوم
د هغې نه پس د ستاسو غوندې وروڼو بیګانو د دې خپلې علاقې خاص کر د خپل مور پلار په دواګانو سره زه ډیپټي سپیکر منتخب شوم د هوس. هغه ټیم کې شب قدر او تنګي او چارسده دا یو تحصیل و، دا جدا جدا نو. د هغې نه پس 2005 کې بیا الیکشن شو، بیا د الله په فضل سره او د دې خپل غریب عوام کم چې زمونږ د پلوسې مشران سپینګیري دی د دی خو د غریب عوام خان دی کې څه کار نشته دی، کردار نشته، نو زه هغې دوباره بیا منتخب کم. بیا ما خپل 4 سال 5 سال ټینی وروچلو، بیا زه دوباره ډیپټي سپیکر بیا منتخب شوم. خو اوټ به د چا و؟ د سرې جنډې به و، د بل چا به نو. او په دریم ځل باندې زه د خپل پلوسې نه بلا مقابله ناظم منتخب شوم. په څلورم ځل باندې ما د خپل پارټۍ په ټیکټ باندې الیکشن لړاو که، او الیکشن کې چې ما ته یوت کسان زنانه دا ما سره مکمل خپل یو شان، زما چې کم ممبران و دا ما سره یو شان په ښه لیډ باندې وتی دي. دا چې ما پسې په تړ لمبر باندې هم د ANP کس راغلی دی، نو دا ما ته یو اعزاز خبره ده، یو د خوشحالۍ خبره ده. خو دې کې زیات کردار چې دی زما رونه ټول نوکران دي، واحد زه نوکري نه کوم، زه د عوامو خدمت کوم. نو زما 2 رونه دلته دي، باچا خان کې، باچا خان یونیورسټۍ کې 2 رونه مې عبدالولي کې دي، 2 د تره زامن هم زما عمدې باچا خان کې یو دی او یو عبدالولي کې دی. د ماما زوی مې باچا خان کې دی او یو د ماما زوی مې سپورټس کمپلیکس کې دی چارسده کې. نو دې کې ما سره د خپل خاندان د خپلو معززو د پلار تره زامن، زما د تره بچي، زما کم ګاونډ کم دغه چې دي، دې کې ما سره د هغې ډېر غټ لاس دی. ځکه چې مونږ روټۍ کم سړی روټۍ کور خوري نو هغه د الیکشن نه کوي. چې حجره کې کم سړی ناست دي، بس هغه له به چې غریب راشي خان راشي په یو ټیبل ورسره کیني په شریکه باندې. نو دغه زما ما خواته د خپل بیا دي د ټوپکو خبرې کیږي، د تمانچو خبرې کیږي، د وسلو خبرې کیږي، او د هغې په تناظر کې ستا د خاندان کې زه ګورم چې ټول بیروکریټ دي. دا تا چې څنګه ذکر وکړو چې په عبدالولي خان کې، په باچا خان کې یا اشفاق خان خو موږ وینو په سختو حالاتو کې چې دغه پوهنتون چې کوم دی د هغه سیکورټي انچارج دی، ډېر سخت حالات. او بل کله چې پلوس دا یونیورسټي جوړه شوه نو هغه ډېره یو سیټ ته و چې هغه ټیم کې د سیکورټي ډیوټي کول ډېره ګرانه وه، خو اشفاق خان هغې ته ملا وتړله که نه. دا زمان خو دی که خال زه کله په دې باندې بحث کوم ګورم. خو لکه دا تعلیم او خلک دا الزام هم لګوي چې یاره دوی خو وسلې او تړل. ما یو خبره وکړه، دا جواب دی لکه دا مې زما وروره دغه د سړي مجبوري. زما والد صاحب باندې دشمنۍ راغلي دي، خو دشمنۍ دې سره څه تعلق نه ساتي، د سړي د انکو پښتو خبرې. باقي چې کم سړی ځان سره ټوپک ګرځوي نو د خپل حفاظت دپاره ګرځوي، د خپل سیفټي دپاره ګرځوي. ټوپک چې دی د چا خوښ دی، خدای دې بیخ د ټوپک وباسي. خو نن سبا معاشره کې به چې خپل ځان سیف ساتي نو ځان سره به لازماً یو ټوپک 2 ټوپک هغه مونږ له هغه خوند نه راکوي چې هغه 100 12 اوته هغه ټوپکونه نه، بس خپل سیفټي دپاره. صحیح. ښه بیا ناظم صاحب ستاسو کور والان چې کوم دی هغې پوزیشن اخیستی او ستاسو نه زیات وټ اخیستي؟ نو زنانه خو په خدمت باندې راځي، مونږ خو چې ځای کې یو نیو، خو دغه کور والا هم زما په 2م ځل باندې راله. یو ځل د تحصیل ممبره وه، اوس دا پیره هم د تحصیل ممبره ده په 2م ځل. خو هغه چې کمې زنانه راځي زه کور یم نیم، اخو د هغې خپل یو ځان له هیډیک دی چې هغه خپل اوټ بینک په کومه طریقه باندې ځان له برابروي، اخو د هغې ځان له دی. بل زما دې کې بچي چې دي، رویرونه مې دي، د تره بچي مې دي، دا خو یونیورسټیګانو کې سکولونو کې خپل سبقونه وایي. حد دا چې لور زما لور چې کله نه پېښور ماډل هغې دلته ټاپ که نو بیا هغه کالج ته لاړه یونیورسټۍ ته. نو زما یو لور هلته نه دغه کوي، زما دا کشر زوی چې دی که خیري فضل یاسین خان بابا خیل، دی به هم زه هلته لیږم، دی به هم تعلیم نور د هغه ځای نه ایجوکیشن به چې APSC یې دې ځای نه کلیر شي نو دی به هم هلته ځي. نو باقي ټوپک شو، تماچه شوه، د سړي ځان له مجبوري ده. په دفتر کې پریزر هم لګېدلی دی، لکه څوک داسې راځي موټر سکیز دغه کوي نو لګوي
دلته سیکرټري ناستي پلاس پاور ناستي فریزر خو هم لګېدلې خو دې سره ورته سلنډرې پرتې دي چې هم دلته حجره کې پخېږي د کوره چې څوک نه روباسي نو چې کم سړی کمپیوټر پرنټر دار سندي دا د عوامو سہولت دپاره پراته دي رور بل یو دای سړی زه د عوامو ته یو درخواست هم کوم یو خواست هم کوم داسې سړی د تحصیل ممبر کول پکار دي چیرمن کول پکار دي چې هغه له ورشي د هغه حجره کې کټ پروت وي بالغ پروت وي کورسۍ پرته وي یوه شوه دویم هغه موجود وي که هغه موجود نی چې د هغه سیکرټري موجود وي چې سیکرټري موجود نی چې د هغه د حجرې سړی موجود وي او چې د ځان هم تپوس کولی شي د قام د ځان هم کولی شي د قام هم کولی شي نو ړومبې خو چې یو سړی راشي ګرمي به هغه به اوبه څکي نو چې کم از کم چې شربت پې نه کوي نو چې اوبه خو وله ورکړي که نه او په عزت یې وله ورکړي د هغه کار هم وکړي بله ورځ زه ناست وم دلته سیکرټري له سالکان رالل خو ډېر کمزور یو سیکرټري ورته وی چې 300 روپۍ ورته مې دا ما پسې لیکه چې کم سړی راځي او هغه کمزور وي د هغه نه به د برت د ډیټ سرټیفیکیټ پیسې نه هلي به ما پسې لیکې د میاشت اینډ کې به ما نه هلي زبردست روغې جوړې یا بل ورځ چې موږ کوم روغې له تلي ارشد خان او قادر عبدالله خان که نه جی جی د هغوی ترمنځ لانجه وه داسې نورې شخړې هم څونه حل کړي ښه جی جوړې خو ماته نه دي یاد چې دلته خو هره میاشت کې هر 15مه ورځ باندې داسې راشي چې هفته پس هم جوړه راځي نو دلته 302 ګانو جوړې د الله په فضل سره چې ډي پي او صاحب به موږ ته سوال جواب وکړو چې دا جوړه ستاسو علاقه کې او دا نوره خورېږي نو هغه د 2 مړو د 3 د 4 نو هغه د الله په فضل سره 19 دن کې 15 دن کې 25 دن کې دې نه جوړه نه ده اوږده شي نو خلک چې چا سره نرمي هغه سړی هر سړی به د علاقه کې مني او باقي تاسو د پړانګو ماجوکي جوړه یاده کا نو د قادر خان چې دی دا مې د والد صاحب د ترور زوی دی ارشد خان چې دی د تره زوی دی دا د دې زمون خاندان کې دا لږ دغه راغلی و خفګان راغلی و تقریبا د 6.5 سال نه بیا پکې د عبدالقادر ولګي د خو هغه لږ پیمې کې و نو چې هغه ولګي د زخمی شو خدای پاک هغه له ژوند ورکړ او هغې کې د ټولو نه مخکې خو زه خاص کر د اکرام حسن لالا ډي آر سی والا ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغه پکې ما سره یو 10-12 جرګې کړي دا به کمي اکرام حسن لالا سره بیا میجر نعیم ډي آر سی والا مکرم اجي صاحب عبدالنصیر اجي صاحب ای جی اف ایس والا او دې کې یو مولوي صاحب دی مولانا عبدالله صاحب هغه هم پکې مونږ سره ډېرې ډي آر سی والا هغه هم پکې مونږ سره ډېرې منډې خلې ځلې کړې وي او تاسو ته پته ده بله ورځ والا تاسو رالی او هغه الله پاک ډېره په ښه طریقه باندې وکړه او بل د کور خبره وه سړی د بار دا جوړې ډېرې په اسانه کولی شي د کور دا ډېره ګرانه وي بیا چې ته جرګتي جی جی د خلکو جرګې کې او تا ته یو جرګه کېږي نو لکه ډېره ګرانه ده که نه جرګتي دا مطمئن کول ده جی نو ارشد خان او قادر خان چې کوم دی خپله جرګتیان دي ښه د دغه ځای نه نظامي خلک دي نو ارشد خان خو ما خو تاسو ته ختمه کړه چې مې د پلار د تره زوی دی قادر خان چې دی هغه د ترور زوی دی نو دغه ګنډلې رښتې دي خو دا د الله پاک لک لک شکر دی او ډېره خوشحالۍ خبره ده چې خدای پاک هغه جوړ الله پاک وکړه پروګرام ډېر اوږدېږي خوښې دا اتفاق او اتحاد دې وخت کې ستا دا ټول وروڼه دې ځای کې ناست دي که نه جی 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 د مشرۍ هغه خاطر او یاره کېنه او پاس او عزت نو دې حوالې سره څه وایې داسې ده چې دا وروڼه خو نن راغلي دي تقریبا د دې 4 بجې چوټي وشي نو چې ځای ته راځي نو 4:30 او اشفاق خان خو چې دی خو چې مونږ اکثر په تیاره کې دی وځیم او په تیاره کې راځیم دی خو مونږ نن د ستاسو د برکت ولیده پته نه لګي چې څنګه دی راغلی دی کیدی شي نن د چوټي وختي شي دی خو چې سهار مونږ روزو جرې ته نو دی تلي او چې ماښام راشو نو دی نی راغلی نو دا هم د خوشحالۍ خبره بلکې تاسو سره د ملاقات خبره وي او باقي زمونږ ورورولي داسې ده چې مونږ په یو نغري باندې یو میز باندې ناست یو هلته روټۍ هم خورو هلته چای هم څښو هلته د سهارې ناشته مونږ ټول مور سره کوو لکه دور د لالچ دی که نه د دې لالچ په دې دور کې څوک په ځمکو باندې روان دي په کورونو کې روڼو دا نوې ښځې چې کورونو ته راننوځي نو روڼه د خپلو کې روان کړي دا هغې خلکو ته دا ما چې کوم سوال وکړو دا هغې خلکو ته یو عبرت دی چې ته په کور کې ټول روڼه د یو موټي لاندې ساتې نو بل یې ولې نشي ساتلی او خوشحالي پکې څه وي بس دا ټول کمال پلار کې او مور کې بس چې هغې
ټیکي یاره یو نظام ټیکي نو مشر کردار نو شکر دی بس زمونږ والد صاحب د خدای پاک سم نه کوي او الله پاک دی وله ډېر ژوند ورکړي او زمونږ دا ژوند دی وله خدای ورکړي مور لم بل مورکۍ مې هم دوه دي ښه چې دا هم درته پته وي او زما والد صاحب ودونه دوه دي او یا نو مونږ دوه میندو الواده دواړه یو ځای بالکل یو ځای یارني وروڼه چې کوم دي بالکل یو ځای جرګو کې خو د رنګ رنګ خبرې هم راځي بیا دغه یاره پیسې پکې واغستې دا یو کړو داسې نو کله داسې خبرې مخې ته راغلي دي خو هغې کې د الله په فضل سره کومه جرګه چې کیږي او مونږ وګورو چې دا مدیان زور نشي اخیستی نو داسې جرګه هم پکې راغلی چې مونږ پکې د جیبه خپلې پیسې مچولي دي او د هغې هغه کور هم روغ کړی دی او هغه خلک هم خبر کړي نه دي دواړه پاټۍ تاسو خبره کوله چې څه بله پرون یو جرګه مونږ ته حواله شوې وه نو مونږ پکې یو جرګه چې وه دا هم پکې دغه کې کړې وه ټاون کې ټاون تاڼې نه پیشتخرې تاڼه کې او هغه یو طرف ته احسان الله جي صاحب و حاجي احسان الله خان بلکې سابقه وزیر هم پاتې دی او هغې کې مونږ یو درې جرګې چې وشوې نو هغه خبره مونږ داسې 80% ته چې ورسوله او پرون ته دې ټیم کې زه راپاڅېدم عمده ټیم و نو احسان الله جي صاحب ما ته وایي زمونږ د والد صاحب ډېر ښه رور هم دی د هغه د خولې نه دا الفاظ ووتل وایي چې فضل خالق خان الله دې د دې ځای MPA کا نو ما ورته وی حاجي صاحب د ستاسو ډېره مننه او خوشحاله اوسئ نو ما ته وایي چې دا جرګه چې دا دې کې تاسو مونږ سره څونه خلپ وکړو یو طرف ته احسان الله جي صاحب و د هغه ورور بل طرف ته زوم واکونه مونږ سره وو او ما سره یو شاکر خان نومې دی هغه ورا سره جرګه کې نو بعضې نیم ټایم کې داسې خلک هم راځي چې د هغوی د زړه نه ښه الفاظ وځي دوا وځي نو دا پته نه لګي چې د چا دوا قبلیږي صحیح ګرانو کتونکو خبرې ډېرې دي نور سوالونه هم دي خو په دې یو پروګرام کې نه ختمو ځکه چې بیا به بل بیا راځو او دغه دیرې ته نو ناظم صاحب په یو پروګرام کې نه ختموم ښه اشفاق خان سره هم زه خبرې ترې کوم د هغه په ژوند ښه هغه غورې ډېر خدمت کړي په سیاسي لحاظ سره انشاءالله دا پروګرامونو دا سلسله به روانه وي خو دې ننني پروګرام کې به مقصد غوره یو ښه دی ښه یو دا چې په دې خاندان کې مې درته یو بیروکریټ ښودل چې په سرکاري نوکرو باندې پکې څومره کسان دي بل دا ناظم صاحب چې کوم مخې ته دی نو بچي یې په SMS کې او په ښه سکولونو کې سبق وایي لور یې په بهر ملک کې د دې وخت کې او چې راځي نو بیرسټره به راځي کیدای شي مستقبل کې جج هم وي وروڼه یې چې کوم دي نو معلومات یې وکړې خو عبدالولي خان پوهنتون ته ورځئ او خو باچاهان پوهنتون ته ورځئ بیا ماماګانو بچي یې ماماګانې نو ټوپکو سره غوړې تعلیم نه کیږي قبضې سره تعلیمونه نه کیږي چې چا قبضې او یا چا کړي دی په یارو نه راګیري هغوی به بیا مورچې جوړوي مورچه به سنبالي او که نه تعلیمونه به کوي ناظم صاحب خپله APC کړې ده په ساینس کې چې کوم دی یو سړی سبق وایي نو لکه دا ښه 3 پیرې آزاد او د دې نه پس هم چې څوک وایي چې او خلک خو درنه خفه کېږي او یاره د دوی د انټرویو کې نه دې انټرویو کې ما ته نقص پیدا کړه په دې خبرو کې راته نقص پیدا کړه دا بیروکریټ کړي ما دي خو تا دي دا تعلیم یافته ما دي خو تا دي دا 3 پیرې په آزاد حیثیت دا ناظم کړي ما دي خو تا دي دا په خپل محنت باندې شوي دي د دې خلکو سره تعلق جوړ کړی دي او په زور څوک وټ نه اخلي نو ډېرې داسې خبرې دا ما سرور دی دا شاته چې کوم دی دا دي او اشفاق خان نوکریم کوي خو په نوکرۍ په دغه سره چې کوم دی دا حقیقت ویم په پوهنتون کې خدمت هم کوي نو دا څنګه چې دوی په خپلو خبرو کې وي د ډیوټۍ یو خپل ټیم وي چې د دې ټیم نه دې ټیمه پورې بیا کور نو دوی د شپې 9 بجې 10 بجې د شپې مو د ورځې مو ولې چې زموږ د یونیورسټي هم ترقي وکړو دا څونه ملازمین چې پکې دي د ډېرو کورونو ته چې کوم دی نو سره روان دي ډېر کورونه پې آباد دي او دغه شانتې بیا د بهر نه پکې سټوډنټان راغلي دي هغوی سره په کومو اخلاقو ملاویږي نو دا مې ورته نن د دوی هغه خاندان او کور ورڅخه خود انشاءالله بل پروګرام کې به نورې خبرې کوو